یو خبره کړې وه چې کله د خپل زنګونان کېښودل، لاسونه یې په پدنانو باندې کېښودل، ثم قال یا محمد اخبرني عن الاسلام، اے محمد صلی الله علیه وسلم ته ما د اسلام نه خبر که. یا محمد، دا جبریل علیه الصلاة والسلام راغلی دی او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ویل یا محمد. دی ولي وایو په یا محمد ویلو خو پابندي ده. قرآن عظیم کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول اگر چې دې کې درې معنی دي، خو چې کله موږ په دې معنا باندې والو چې نسبت د مصدر موږ مفعول ته والو، لا تجعلوا دعاءکم الرسول، دا معنا شوه. یو خدای چې نسبت دلته کې اضافت د مصدر فاعل ته وشي چې د نبی علیه السلام راولل تاسو ته، خو که نسبت د مصدر وشي مفعول ته، نو دا معنا به شي لا تجعلوا دعاء الرسول، معنا تاسو پیغمبر ته آواز مه ګڼئ که دعاء بعضکم بعضا، څنګه چې یو بل ته آواز کوئ چې ای پلانیه یا زید عمر بکر یا محمد مه وایه، دی معنا ده. نو بیا خو نبي علیه صلات وسلام ته په آواز کولو باندې پابندي راغلی چې هغه په نوم باندې نه یاد یا محمد به نه وي، دا خو بېادبي ده. نو جبریل علیه صلات وسلام څنګه دومره باادبه شاګرد دی او په دې منځ منځ کې بېادبي کړې ده. د دې جواب خو محدثینو دا کړی دی چې اصل کې جبریل علیه صلات وسلام شاګرد نه دی، جبریل علیه صلات وسلام معلم دی. دا خبرې نبی علیه صلات وسلام ته جبریل ښودلې دي، خو په دې وخت کې د خلکو د افادې په خاطر باندې جبریل علیه صلات وسلام ځان شاګرد جوړ کړی دی چې زه شاګرد یم. نور جبریل علیه صلات وسلام دا فرشته ده او دا نبی علیه صلات وسلام ته یا محمد ویلی شي. کم قانون هغه چې پابندي ده چې نبی علیه صلات وسلام ته په نوم باندې تاسو آواز مه کوئ، نو دا پابندي زموږ په حق کې ده. موږ به نه وایو یا محمد بنو، موږ به څه وایو؟ یا رسول الله به وایو، یا حبیب الله به وایو، یا نبی الله به وایو، او یا محمد ویل دا پابندي ده. په دې وجه باندې زموږ د بعضې بریلیان صاحبان هغوی جوماتونو له چې ورشي یا څوک د دغې فرقې نه کم خلک متاثره وي، نو په جومات کې لیکلي یا الله یا محمد. یو خدا چې دا یا محمد که په دې نیت باندې سړی وایي چې نبی علیه السلام حاضر ناظر دی، خو بیا شرک دی. خو که په دې نیت نه وایي اسې یا محمد وایي، نو بیا ادبي ده. لہذا یا محمد ویل نه دي ثابتو، یا رسول الله ویل پکار دی. پاتې شي جبریل علیه صلات وسلام، نو هغه د دې قاعدې نه مستثنا ځکه دی چې جبریل علیه صلات وسلام د دې عالم نه دی، د دې دنیا نه دی، هغه د بره دی، اسمانونو دی، او دا قانون هغه ته متوجه نه دی. دا یې معنا ده.